وبعد فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق بالصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. وبعد دې نه تاسو ته یو دوه درې خبرې کې اولنۍ خبره تعین د فن د هغې وجه بیانې چې ما علم تفسیر دا فن د خپل تصنیف دپاره ولې خاص کړو فنونو کې ما ولې تصنیف ونه کړو. بیا دویمه خبره به باعث د تصنیف بیانې چې د تصنیف وجه څه وه او دریمه خبره به بیا د خپل کتاب د کم مصنف جوړ شوی کتاب دغه چې دی د هغې کیفیت به بیانې او طرز طریقه کې څه وي. وبعدو او وروستو د دغه دریو چې کوم دی نو خبرو نه چې تسمیه وه تحمیده وه او تسلیه وه پوهېږې. بعدو د ظروف مبنیو نه دی پوهېږې به خبره باندې مضاف الیه محذوف منفي دی محذوف دی لفظ کې نشته منفي دی مونږ ترجمه کې ووایو وروستو د دغه دریو څیزونو او ظرف زمان دپاره راځي. فإن أعظم العلوم حفیظ صاحب پا راغلی ده څه راغلی نه پا راځي یا د تفصیل لپاره چې سبق اجمال وي دلته خو اجمال نشته پوهېږې او یا په د جزایت او د جواب دپاره راځي مخکې خو د شرط مرتوم نشته دی پوه شولې یا عاطفه راځي نو مخکې خو داسې مناسب معطوف علیهم نشته دی پوه شولې نو دا فا د څه دپاره یاده مو کړله خبره د حفیظ صاحب دا فا جزایه او جواب دی پوهېږې مخکې خو شرط نشته دی مخکې شرط نه دی وایي چې دا بعدو ظرف دی څه دی او ظرف قائم مقام د شرط ظرفو په دې وجه باندې د شرط نه وروستو چې فا راځي نو د ظرف نه وروستو هم څه راځي قرآن شریف کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا وإذ لم يهتدون إذ ظرف دی څه دی او شاته فسيقولون کې څه راغلی وإذ لم يهتدوا په کوم وخت او په کوم زمان کې چې دی هدایت څه نه کو قبولو نه دی وویل فسيقولون هذا افک کوم وخت کې دی هدایت قبول نه کړي نه دی وایي هذا افک قدیم نو وګورئ فسيقولون کې فا راغلی تاسو پوه شولې نو دلته هم بعدو څه دی ظرف دی د اس پشان پوهېږه به خبره نو د ظرف نه وروستو فا راځي یاده مو کړله خبره. فإن أعظم العلوم مقدارا په علومو کې عظیم په اعتبار د مرتبې سره مقدار او قدر په یو معنا سره راځي د مقدار او د قدر معنا څه ده مرتبه ها بېشکه په علومو کې د ټولو نه عظیم په اعتبار د مرتبې سره په اعتبار د منزلې سره رتبې سره پوهېږې به خبره. وارفعها دا ارفعها عطف دی په اعظم العلوم باندې فإن ارفع العلوم په ټولو علومو کې رفیع او اوچت علم شرفا په اعتبار د اوچتوالي سره ومنارا او په اعتبار د واضحوالي او اوچتوالي سره دا منار د شرف د فارات په تفسیر دی پوهېږې به خبره شرف ویل کېږي حفیظ صاحب مکان عالی ته اوچت ځای ته ها اوچت تاسو حج کې وایې که نه کلما علا شرفا او هبت وادیا حاجیو با تلبیه وایي کلما علا شرفا چې کله دې اوچت ځای ته خیږي
او هبتا وادیا یا کوز ځای ته راکوزېږي یعنې بر او ښکته هر ځای کې به څه وایي د شرف څه ته ویلی کېږي مکان عالي ته استشراف ویلی کېږي هغه نظر ته چې هغه سړی داسې اوچت ګوري او سیس ته پوهېږئ او منار فی صاحب موضع النار ته ویلی شي موضع دی به په اوچت ځای کې اور ایښودی د رڼا دپاره پوهېږئ او دا به نښه وه د تلونکو دپاره چې دا ځای سخي سړی دی او دې ستاسو مېلمستیا کې پوه شولی بیا په هر اوچت ځای باندې اطلاق وشو ها اوچتو ځکه د هغې نه سړي ته نور او رڼا میلاو شي د لارې مونږ ورته مناره وایو نور منار دی پوهېږه به خبره نو منار هم د شرف دپاره څه شولو په تفسیر شولو شرف هم دنګ ځای دی منار هم څه دی دنګ ځای دی نو اعظم په علومو کې په اعتبار د قدر او د مرتبې سره رفیع اوچت په علومو کې په اعتبار د شرافت او د اوچتوالي سره علم التفسیر علم التفسیر هغه څوک دی دا علم التفسیر د دغه ان دپاره خبر شولو ها هغه څوک دی علم تفسیر دی اعظم په علومو کې ارفع په علومو کې پوه شولی بی که علوم دینیه دي او کنه ټول نور علوم دي د دینیو نه علاوه پوهېږئ دا کوم آلات چې دي او فنون ادبیه ورته وایي د دې ټولو نه څه دی اوچت دی پوهېږئ په خبره باندې وجه دا ده فی یو علم کې چې عظمت او لویي راځي نو یا په اعتبار د موضوع سره راځي موضوع یې ډېره اوچته نو د دې موضوع اوچته د کلام الله دی کلام او د کلام الله نه خو اوچت څه نشته دی پوهېږئ او دویم معلوماتو سره د علم عظمت راځي ها کوم علم کې چې معلوم اوچتي معلومات یې سي نو معلوماتو مراد الله دی دلته دا پوهېږئ نو هغه هم د ټولو نه څه دی یا علم کې چې عظمت راځي نو شدت الاحتیاج د وجې نه فی صاحب حاجت ورته ډېري او علم تفسیر ته حاجت ډېر دی ځکه دنیا کې خو مونږ عبادت له فایده یو پوهېږئ عبادت احکام شرعیه فضای راوړل نو دا خو به الله چې ته علم تفسیر وپېژنې تا ته به وښیي دا حکم شرعي دی دا حکم شرعي دی دا دې نه بغیر یا په دې وجه باندې علم عظیمي چې د هغه غرض و غایه پوهېږئ هغه اوچت دی پوهېږئ په خبره باندې نو د دې غرض او غایه هم دقه ده چې ته احکام شرعیه وپېژنې د هغې په وجه باندې تا ته د خدای رضا حاصله شي دغه هم لوی څه دی غرض دی نو په هر لحاظ سره که موضوع ته ګورې که معلوم ته ګورې که شدت الاحتیاج ته ګورې که غرض و غایې ته ګورې نو دې څه دی عظیم دی پوه شولی په خبره باندې او تفسیر مونږ مخکې وضاحت کړو ماخوذ دی د فسر نه وضاحت ته وایي او دې علم کې هم د مراد الله سره راځي وضاحت راځي الذي هو رئیس العلوم الدینیه چې دې د ټولو دیني علومو څه دی رئیس دی رئیس معنی مشر دی د ټولو سردار دی د ټولو ورأسها او د ټولو دپاره څه دی سر دی پوهېږئ د انسان ټول وجود د وجود دا موقوفه دی په سر باندې که سر ییجو دی که نیجو نو دا څومره علوم چې دي نو د ټولو دپاره رأس او سر هغه څه دی علم تفسیر دی علمي ځکه څومره علوم چې دي علوم دینیه چې څومره دي نو د ټولو دپاره دی مبنا او بنیاد ټول د ده نه راوتي دي چې څه دي ټول د ده نه پوه شولې ومبنا قواعد الشرع او د شریعت چې کوم قواعد دي د شریعتو شریعت چې په کومو بنیادونو باندې مبني دی او پروت دی نو د هغې قواعدو دپاره دی مبنا دی د شریعت دغه څلور قواعد تاسو بیانوئ کتاب الله او سنت اجماع او قیاس او د دغه قواعدو مبنا د بنیاد ځای څه شی دی هغه علم تفسیر دی پوه شولی به خبره که قیاس دی که اجماع ده او که نه سنت دی ټول چاته محتاج دي
او ټول د چا نه راوتي دي کتاب الله نه راوتي دي او تفسیر هو کتاب الله دی نه پوه پې شولې نو ومبنا قواعد د شریعت چې څومره قواعد دي اصول دي ادله دي د ټولو دپاره مبنا او ماخذ دی ټول د ده نه راوتي و اساسها دا اساس د مبنا دپاره عطف تفسیر دی مبنا د شریعت ته قواعدو ده یعنی اساس او بنیاد دی اساس دا څومره آبادي چې بار تا تخکاري دا ټول د دغې بنیاد نه راوتي ها پوهېږې نو څومره چې تا تخکاري بهر د شریعت قواعد هغه ټول د څه نه راوتي دي حفیظ صاحب دې دی پورې پوه شولې لا يليق لتعاتيه والتصدي للتكلم فيه اوس دا خبره کی حفیظ صاحب چې علم تفسیر ته تلاس کوي او تعرض کوي اقدام کوي چې زه دې کې خبرې کوم نو دا د هر چا کار وي دا د هغه چا کار دی چې دینی علوم څومره دي که اصول دي که فروع دي او د دې سره فنون ادبیه چې څوره دي فنون پوه شولی په خبره باندې او د عربیت علوم چې څوره دي چې په هغه ټولو کې ستا فوقیت نی حاصل اوچتوالی نو ته دې علم ته راوړاندې کېدلی نه شي ښه پوهېږئ په خبره باندې نو څه مطلب دا به ستا نه ټول علوم غواړي ټول ځکه دا ماخذ دی د ټولو علوم نو چې ټول د دې نه راوتي دي نو لومبې به ټول زده کوې ښه دا زما او ستا دپاره پوهېږئ په خبره باندې صحابه کرام او هغه خلق هغې ته خو چونکې الله تعالی خپل عربیت باندې مهارت ورکړه او قرآن کریم یې دک شان مشاهده کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نو هغې ته د دې خبرو ضرورت او اوس موږ ته د دې ټولو خبرو څه دی نو لا یلیقو لا دا لا یلیقو فی فعل الا من برع را روان دی شاته هغې فاعل لا یلیقو لایق نه دی اهل نګرځي لتعاتیه د دې د حصول لپاره او د دې د تناول لپاره والتصدي او د دې د تعرض لپاره چې یو سړی وړاندې شي للتکلم خبرو کولو ته فیه په دې کې چې یو سړی وایي زه په علم تفسیر کې څه کوم نو د دې دپاره لایق هېڅوک نه دی الا من مګر هغه کس برع چې هغه اوچتي پاک علی اقرانه په خپلو همزولو هم عصرو باندې سي او په څه کې اوچتي فی العلوم الدینیه په دیني کلها دینی علوم چې څوره دي پوهېږئ اصولها و فروعها حفیظ صاحب کا علم الکلام دی او که نه علم الاصول دی علم الاصول دی دا پکې دینی علومو کې اصول حیثیت لري اصلی علوم پکې دا دي ها او یا څه دي فروع دي لکه علم الفقه و علم الاخلاق علم التصوف چې ورته تاسو وایئ پوهېږئ په خبره باندې هغه د دې نه څه شوي دي نه علم الکلام او علم الاصول دا په دینی علومو کې اصول دي ها څه دي او په دې کې فروع او د څانګو د دې نه چې کوم راوتي دي نه هغه علم الفقه ده چې زما استاد ظاهري اعضاو چې کوم اعمال دي د هغې نه بحث کوي او یا علم الفقه علم الاخلاق او علم التصوف دی چې زما استاد د دننه باطن د اعمالو نه څه کوي بحث کوي جود نه سخا نه حسد نه تکبر نه د دې څیزونو نه څه کوي دا څیز ښه دی دا خراب دی وفاق او دی اوچت شوی وفاق فوقیت نه دی ها په صناعات العربیه صناعات جمع ده صنعت اے عربي څومره صنعتونه دي چې دي علوم چې دي ها څومره علوم چې دي په هغه ټولو کې دته څه حاصل دي هغه صنعات عربیه څه دي خو فنون ادبیه فنون اے صناعات عربیه ادب او لغت دي ادب او فنون ادبیه خدا ټول بیا ها د صرف او نرواله صرف ته اشتقاق ته پوهېږئ او نحو ده معانی دی بیان دی بدیع دی پوهېږئ په خبره باندې قوافي دي عروض دي دا ټول چې څوره دي نو دې ټولو ته څه وایي علم الاشتقاق شول دې ټولو ته فنون ادبیه
بانواعها څومره چې د دې څه دي په دې ټولو کې به فوقیت حاصلې څه به حاصلې خو انواع نه مراد هغه انواع چې کوم معتبر دي ها کم ځکه بعضې خو داسې دي چې په تفسیر کې د هغې نه مدد نه حاصلېږي لکه عروض او قافیه شولو ښه لکه قرآن کریم خو شعر دی نه پوه شولې خو د عروض او د قافیو نه علاوه چې څومره علوم دي په ټولو به څه حاصلي کامل عبور ښه دې دې پورې پوه شولې ولتعلم ما احدث نفسي دې دی نه باعث تخپل تصنیف بیانی ولتعلم ولا تعلم کې فی السبب دا ما مصدریه ده ما او ما بعد احدث نفسي دا احدث فعل په تعویل مصدر سره دا به د تعالی د پاره فاعل شي تعالی د پاره او د لام ته لام موطئ للقسم وي پوهیږئ لتعالی ما احدث نفسي نه معنا به داسې شي لتعالی تحدیثي لنفسي لتعالی یقینا اوږد شو تحدیث زما خپل نفس ته یعنی هر وخت به خپل نفس ته مې بیان کو لګیا به وما د څه خبرې بیان مې کو ان اصنف فی هذا الفن کتابا چې د دې فن کې څه ولیکم پوهیږئ الله تعالی ما باندې پوه شوې ډېره زمانه او ډېر وخت زه لګیا خپل نفس ته بیان به مې کو د دې خبرې بیان به مې کو ان اصنف چې زه تصنیف وکړم فی هذا الفن په دې فن او څنګه تصنیف وکړم کتابا د داسې کتاب پوهیږه به خبره باندې د داسې ښه نو دا یې چې کوم دی نو هغه خپل د زړه هغه خبره ښکاره کړله چې باعث ته تصنیف هم دقه خبره وه چې هر وخت به زما دا سوچ او دا فکر دا په ما باندې باعث شو د څه دپاره د تصنیف ته اوس د خپل کتاب هغه کیفیاتو ته اشاره کړي دا دي پکې او دا دي پکې ما وی داسې کتاب تصنیف کما یحتوي دا کتابا موصوف ته یحتوي صفت ته هغه یحتوي چې دا کتاب راګیر کی او دا کتاب محتوی او مشتملی علی صفوة ما علی په خلاصې او په نچوړ د هغه څه باندې او په خالص هغه څیز باندې بلغني چې کوم ما ته را رسېدلي دي ما ته چې سره رسېدلي دي د هغې چې کوم نچوړ او خلاصه او بیخي کوچ دي په هغې ټولو باندې سي مشتملی او د چا نه را رسېدلي دي ما ته من عظماء الصحابة من د هغه صحابهونه چې کوم عظیم لوی څه دي صحابتون دا اصل کې مصدر دی ها خو دلته اوس فی الحال جمع ده د صحابي جمع ده ها صحابي چا چې پیغمبر علیه السلام ایمان حالت کې موندی او بیا ایمان حالت کې دنیا نه رخصت شوی صحابي دی و علماء التابعین او ما ته را رسېدلي دي د تابعینو علماونه ومن او د هغه چا نه دونهم چې د دې نه رستو راغلي او لاندې دي ها هغه من دونهم څوک دي من السلف چې هغه مخکني هغه علما دي او هغه ماهرین دي الصالحین چې ورسره نیکان هم دي پوه شولې به خبره نه ما وی چې داسې کتاب لیکمه چې هغه کتاب مشتملی په خلاصې او په نچوړ او په خالص هغه څه باندې چې کوم د لویو صحابهونه د لوی تابعی ماهره تابعینونه او دغه رنګې د نورو سلفونه صحیح وینتوی دا عطب ته په یحتوی باندې داسې کتاب ولیکم ینتوی چې هغه راغونډ کي توایت وي راغونډول رانغښتل ښه چې راونغاړي ځان سره علا نکتن داسې نکتو لره بارعتن پائقتن چې اوچتې سي نکت جمع د نکتتون ده نکته هغه څیز ته ویل کېږي باریک خبره چې دقت النظر سره حاصل شي باریک نظر سره ها ولطائفه او دی راغون کی چاله را داسې لطیفو لرا داسې باریکو لرا رائقتن را چغسی معجبتن تا پس کې ورچ تعجب کې ورچ ویګه وسوای استنبطها
چې ما رایستلی دي ها دکې نکتو د غلطیفو لره دا ما انا ما رایستلی ومن قبلی او هغه چا چې زمانه مخکې دا انا دا ذکر راویستو چې من قبلی عطب ته فاستنبطتو په دې تو باندې ها او عطب په ضمیري متصل باندې بغیر د اعاده د منفصل نه جایز نه دی نو استنبطتها انا ما رایستلی دي ومن قبلی او زمانه مخکې څوک من افاضل المتاخرین چې هغه متاخرین علماو کې کوم افضل لوی خلق دی و اماثل او اماثل محققین اماثل جمع ده امثل او امجد او افضل یو شی دی ها پوه پېښولې دې پوری پوه شولې ويعرب دا عطب ته په هغه يحتوي او په ينتوي باندې ها ما وې داسې کتاب ولیکم يعرب چې هغه ښکاره کړي اعراب ویل کېږي اظهار اعراب ته اعراب ویم ځکه چې تا ته فاعل ښکاره کړي مفعول به درته ښکاره کړي پوهېږې مضاف الیه درته ښکاره کړي معرب ته معرب ویم ځکه چې دی واضح دی ها دی په خلاف د مبني باندې چې ته نه پېژنې چې اوس حالت طرف کې دی او که حالت ته دا حالت ته فاعل دی او که مفعول به دی او که څه دی مضاف نو ويعرب ودې ښکاره کړي عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين اغا اقسام د قراءتنا اقسام قسمونه د قراءتنا حکم قراءتنا چې کوم مشهور قراءتنا دي او المعزيه المنسوبه چې هغه منسوب دي الى الائمه الثمانيه هغه تو امامان اته امامان المشهورين چې کوم سدي اساس محشي ورته اشاره کړی دا هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وثامنهم يعقوب الحضرمي نو دي ته چې کوم قراءات منسوب دي هغه ټول ښکاره کما ها نو رستو له دې خبرې کی چې دې کې دویم قراءت دا دی دریم دا دی دا پلان کو دی دا پلان کو دی والشواذ عن وجوه القراءات المشهورة او عن وجوه القراءات الشواذ اغا قراءتنا چې کوم سدي وجوه دا اغا قراءات چې کوم شاذ دي کوم سدي مشهور ندي المروية او اغا منقول عن القراء معتبرين دا اغا قراءنا چې کوم معتبر قراء دي پوه شولې بخبره دې د پوری پوه شولې ډېره زمانه خپل نفس او زړه ته لګیومه چې داسې کتاب لیکم داسې نه هلکه ولید نه لیکو نو وی الا ان قصور بضاعته الا مگر کوتاهوالی د سرمایې زما سرمایه کوتاه وه دا کمه وه څه وه نو دی کوتاهوالی د سرمایې یثبتنی یعوقنی یمنعنی زه منع کولم عن الاقدام د قدم کې ښودونه په دې لار کې قدم مې نه شو کېښودلی پوهېږې ویمنعنی او زه منع کولم عن الانتصاب د ادریدون فی هذا المقام په دې مقام کې ما وی نن ادریږم سبا ادریږم نن سبا تصنیف حتى سنح لي بعد الاستخاره تردي چې ظاهر شو علماء د استخارې نو استخاره طلب د خیر د الله نه چیرې الله نه خیر وغواړي چې خدای زما کم کې خیر دی ها نما تخکاره شو لرستو د استخارې نه سره تخکاره شو لما هغه خبره صمم به چې خالص شو لپاغي سره عزمي زما اراده مې څه شوله اوله مې اراده شکی و چې شروع کوم تصمیم ویل کېږي څه ته تخلیص خالص کولو ته ها او اراده ما په څه کړې وه علی الشروع په شروع باندې په څه باندې ما وی چې زما کومه مضبوطه اراده ده په شروع باندې نو د استخارې نه وروستو اک عزم او اراده د ما څه شوله خالصه شو او شروع په څه کې وکړمه
فيما اردته فاغه سکه چې ما یې سکړو نه اراده ده سکړو چې دا کتاب لیکم دا والاتيان دا عطف ته په الشروع باندې ها عزمي على الشروع او عزمي على الاتيان ما وی چې زرات لو کم بما هغه ستقصدته چې ما قصد او اراده کړی خدا ما چې اراده کړی و نو په داسې حال کې ناوین نه زما نیت دا او زما اراده دا ان اسمیه چې زبوله نم دم بعد ان اتممه رستو دا هغې نه چې څه کمه چې کله میم پوره کړو نو نوم به وله داږ دم ها بعضې سړی د نوم شوق د مخکې نه کي که نه چې بس داسې نوم به وله ږدم ها پوه شولې او نوم به وله د څه ږدم بانوار التنزیل و اسرار التأویل اپی صاحب دا به یې نومي انوار التنزیل اسرار التأویل دا به یې نومي ښه دلته خو اوس مشهور په تفسیر بیضاوي دی خو نوم یې خپل پوهېږې هسې نه چې تاسو ته راشي چې هلکه د بیضاوي شریف نوم څه دی ها د تاسو به وایي چې تفسیر یې بیضاوي که نه داسې ده ښه پها اپی صاحب پها ها حرف تنبیه ده خبردار یا ها مانا خذ واخلا فیس انا الان اشرو زوس ایده شروع کوم ها زوس ایده وبحسن توفیقه او دا الله تعالی په خپل توفیق سره اقول زو وینا شروع کوم ها اقول متعدی ده خدل تنازل په منزله د لازمی ها اقول زویم سویم نه سویم نشته ده ها بس اقول ز قول کوم ها وینا شروع کوم او هو الموفق دغه الله تعالی توفیق ورکون کې دی لكل خیر د هر نیک کار توفیق څوک ورکي الله تعالی ورکي والمعطي لكل سول او الله تعالی ورکون کې دی د هر سوال سؤل حمزه سره یا حمزه په وہ بدل کر بؤسن کی بوسن ویلی کی گا نہ پسؤلن کی قرآن شریف کے راضی قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ او سولک یا دوارا بسشی صحیح بشی کنا نہ اللہ تعالیٰ ورکون کے دا ہر سوال لے سؤل بمانا دا مسئول سرا او اغسیس چاگتا دا اللہ تعالیٰ نا نو الله تعالی ورکون کې دی د هر سوال او د هر حاجت نو دا حاجت په خدای زما سکی پوره کی